بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. زما عزتمندو علماء کرامو طلباء عظامو او د لری لری نه راتلونکو ملمنو، زما موضوع ده په قبر کې ژوند، چې آیا انسانانو ته په قبر کې زندگی ملاو ده او کنه. دنیا ته چې انسان راشي نو په انسان باندې د دین بعد درې زندگی راځي. یو موجوده زندگی د دنیا، دویمه زندگی د قبر او د برزخ، او دریمه زندگی د عالم آخرت. د دنیا په زندگی کې د چا هم اختلاف نشتا، ولی ځکه چې ټول د مشاهده او د لیدو سره تعلق لري. ففرق اسلامیه باطله کې چا هم د اهل سنت والجماعت سره د آخرت په زندگی کې اختلاف نه دی کړی، لیکن په منځ کې یو بله زندگی ده چې هغې ته زندگی د قبر او د برزخ ویلی شي. په دغه زندگی کې بعضې باطلو فرقو والا د اهل سنت والجماعت سره اختلاف کړی دی. اصل عقیده د قبر زندگی ده، بیا د دین بعد حیات الانبیاء، صلاة عند قبر النبی صلی الله علیه وسلم، عقیده د استشفاء، مسئله د سما د امواتو، دا بیا فروعات تی. اصل مسئله او عقیده هغه په قبر کې د ژوند ده، چې آیا انسان ته په قبر کې زندگی ملاویږي او کنه. بعضی خلق خدا سي کوي چې په علماء دیوبند باندې الزام لګي او هغه دا ویل غواړي چې علماء دیوبند د مرګ منکر دي، مرګ نه مني. لیکن دا خبره دروغ ده، دروغ ده کنه، دا خبره دروغ ده. د قرآن نسوک انکار کولی شي. کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم انک میت وانهم میتون. د دې آیاتونو نسوک انکار نشي کولی، لہذا د مرګ منکر سوکم نشته، د مرګي منکر بغیر هم پیدا نکی. که د قبر سوال جواب نه انکار ولی، د مرګي منکر بغیر هم پیدا نکی. که د قبر سوال جواب نه انکار ولی، د محشر او د برزخ د نوم ټګماره، د محشر او د برزخ د نوم ټګماره، که د قبر د عذاب نه انکار ولی. نو عزتمندو داسې انسانان شته چې هغوی د قبر د عذاب نه انکار کوي، خو په یو بله طریقه باندې. نو بعضې خلک خو داسې وایي چې د دې جسم سره د روح تعلق نشته او عذاب شته، لکه خیالي لیکلی دي: وجوز بعضهم تعذیب غیر الحی. بعضی خلک داسې شته چې یو جماعت یعنی ګټي لوټي او دیوال لپاره عذاب ثابت کړی دی. په حاشیه کې علامه ایوبی
رحمه الله آلی کی اعلم ان المذاهب في هذا المقام ثلاثة پوش دلتا درې مذهب دي د قبر د عذاب متعلق درې مذهب دي الاول الميت حي في قبره فيعذب لومبه مذهب دا دی چې مړی دا په قبر کې دته ژوند حاصل دی ژوندی دی دته عذاب ملاویږي وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة وهو الصحيح دا مذهب د اهل سنت والجماعت دی او دا صحیح مذهب دی دویم مذهب آوی المیت جماد لا يعذب مړی دا جماد دی ګټه لوټه سا پکې نشته نمو او غټېدل پکې نه راځي لیکن عذاب ورته نه ملاویږي دا مذهب وهذا هو مذهب جمهور المعتزله دا د معتزله مذهب دی والروافض او د شیعاګانو مذهب دی درم المیت جماد يعذب مړه د سا پکې نشته روح پکې نشته د روح تعلق د جسم سره نشته او بیا عذاب ملاویږي علامه ایوبی رحمه الله فرمایي چې دا عذاب چې جسم ته نشته یا روح ته نشته یا شته دواړو ته لیکن د روح او د جسم تعلق نشته دا مذهب هذا هو مذهب الصالحية من المعتزلة وابن جرير وطائفة من الكرامية دا مذهب دا معتزله و کې د صالحیه فرقې دی د کرامیه او دغه مذهب دی او د ابن جریر معتزلی مذهب دی ابن جریر رحمه الله یو مفسر دی معتزلی نه دی یو بل ابن جریر دی معتزلی دا دغه مذهب دی بہرحال خیالی صفحه 218 کې عمده کسی لیکلی دي نو مونږ او تاسو وګورو چې آیا دا مسلک د چا دی مونږ خو د قبر عذاب منو مونږ خو قبر کې ژوند منو لیکن ژوند د چا دی دا روحاني زندگی ده مونږ او تاسو ته پته نشته بل احیاء ولکن لا تشعرون دا د عامو خلکو متعلق د دین بره د شهداء کرامو درجه ده لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون شهداء کرامو ته الله جل شانه زندگی ورکړې ده او د دین بعد لویه مرتبه د انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات اغی بارک اللہ جل شانہ فرمائی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِي موسیٰ علیہ السلام سرستا ملاقات شوئے دے پدے کہ شک مکہ واغا جوندے دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چیزے پا قبر باندے تیرے دم لیلت اسری بی عند الکسیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره بخپل قبر کې باقاعده منځ کولو په دغه موضوع باندې مسائل خو ډېر زیات دي احادیث ډېر زیات دي موږ سره شته ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق لیکن زمونږ یو دعوه ده چې د صحابه کرامو نه راواخله د نن زمانې پورې په اهل سنت والجماعت کې هیڅ کوم داسې نشته او د 1957 پوری یو ډاکوم چرته نشته چې هغه د حیات فی القبر او د حیات انبیاء نه انکار کړي شته څوک داسې په تاریخ کې داسې څوک نشي خولی چې هغه د اهل سنت چې هغه د عذاب قبر یا د حیات الانبیاء نه انکار کړي دا نوی خلک را پاسېدل او د حیات الانبیاء نه او د نورو مسایلو نه د عذاب قبر وغیره نه انکار شروع شو عجیبه خبره دا ده ډېر خلک داسې شته یو چله به ولګي هلته یو کله د زمونږ په سرحد کې تاسو یې پېژنئ پنجپور نوم یې دی هغې کې یو چله ولګئ مفسرین شي نو چې مفسر شي څه ویلي نه بیا یې حال دای نو بیا په اکابرینو باندې فتوی لګئ نو عرض مې دا و زما مسلمانانو وروڼو چې حیات الانبیاء دا عقیده د اهل سنت والجماعت اتفاقی عقیده ده ستاسو ما سره په دې کې اتفاق شته د چا چې اتفاق د لاس اوچت کوي الله جل شانه دې مونږ او تاسو په دې باندې قائم او دائم ولري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين